الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیر قدرمن او عزتمن قائد سکندر آیات خان شیرپاو صاحب کیسر خان ته خواسته چې سټیج ته راشي. کیسر خان وسرا بسټیج موجود صوبائی مشران د ضلعي مشران زمونږ ضلعي چیرمن قیصر جمال اشنغري رو رسید هغه ته خواسته چې سټیج ته راشي. نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د تجدید عهد ورځ د نن د 14 یوم تاسیس چې نن د 14 کاله مخکې زمونږ قائد د پښتنو قائد ستاسو ټولو قائد جناب طارق احمد خان شیرپاو د خپلې پښتنو د بېوسه د بېکسه د غریبانو دپاره د سټوډنټانو دپاره د کسانیانو دپاره چې کوم دی نو د تحریک آغاز خو زمونږ د آیات محمد خان شیرپاو شهید د وخت نه شوی خو قومي وطن پارټي دا سوچ چې کوم دی نو دا د نن 14 کاله مخکې زمونږ قاید چې کوم دی د سره ستاسو د ټولو ملګرو په صلاح په مشوره په ملګرتیا سره چې کوم دی بنیاد کېښوده او نن د الله تعالی ډېر فضل او کرم دی چې د پښتو په سیمه باندې قومي وطن پارټي یو ډېر زبردست او منظم قوت دی او ان شاء الله تعالی را روان وخت کې به قومي وطن پارټي چې څنګه مخکې چې کوم دی د پښتنو خدمت کړی و د وینې قرباني پکې چې کوم دی قایدین هم ورکړی ده او ورسره چې کوم دی نو 100 چې کوم دی کارکونان هم ورکړی ده همدغسې به انشاءالله موږ په نن ورځ باندې د تجدید عهد په دې ورځ په دې 14 یوم تاسیس باندې چې کوم دی د خپل قایدینو سره دا وعده کوو چې انشاءالله تعالی د آیات محمد خان شیرپاو شهید د سټیشن د شهیدانو او سره د شیرپاو د شهیدانو په لار باندې ان شاء الله تعالی چې کوم دی زو او دا پارټي به چې کوم دی مخبر باندې بوزو مرګو دوی به مخکې مو وی چې وخت کم دی مختصر خبرې وکړې خو زه بس یو خبره سره کوم چې مهرباني وکړې زمونږ چې کله جلسې یا جلوس یا میټینګ نو موږ چې کوم دی راشو دلته هر یو مرکزي چې کوم دی په سټیج باندې ښکلې مایدارې خبرې وکړي نور ورته لاسونه وبړقي او بیا دې نه پاس روان شو به زمونږ خبره ختمه او بس قصه ختم شي. ملګرو اوس داسې وخت چې موږ سره ټیم شته ان شاء الله تعالی د خلکو نظر او د خلکو سترګې چې کوم دی زمونږ طرف ته دي ځکه چې 14 کاله 12 کاله چې کوم دی په دې صوبه باندې څوک مسلط شي هغه خلکو خبر پوره وقتل د لاندې نو د باندې د مخامخ او د شهر د هر طرف نه وقتل او صرف چې کوم دی قومي وطن پارټي داسې یو پارټي ده چې ان شاء الله تعالی به د پښتنو خدمت په صحیح معنو سره کوي خو د هغې دپاره به کار پکاري نو ځکه چې نن په شریکه باندې دلته یو واده وکړو او عهد وکړو چې ان شاء الله تعالی نن موږ د دې ځای نه روان شو موږ د دې ځای نه وځو نو موږ د خپلې پارټۍ د پرمختګ دپاره د مخکې د پښتو دپاره به ان شاء الله تعالی چې کوم دی د خلاصه کار کوو او د طارق احمد خان شیرپاو او د سکندر آیات خان شیرپاو مټ به مضبوطوي ان شاء الله وعده ده. مهرباني ډېره مننه.